بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو په دې نننۍ ویډیو کې وایي ان شاء الله العزیز زه تاسو ته د اودس متعلق خبره کوم چې په اودس کې څو فرایض دي، ځکه چې ډېر زیات خلک په سوشل میډیا باندې دا تپوسونه کوي د ملګرو نه، زموږ مسلمانانو وروڼو نه، چې آیا په اودس کې څو فرایض دي، لیکن هغه ته دا پته نه لګي چې څو پکې فرایض دي. حالانکه موږ دا اودس چې کوو دا اعمال موږ کوو، لیکن موږ د هغې بالتفصیل او موږ هغې ته سوچ نه دی بوتلی چې آیا کم کم کارونه موږ دې کې کوو او کم څیزونه ضروري دي. ځکه چې فرض یو داسې څیز دی چې دا که پاتې شي نو په اودس کې، نو بیا اودس چې دا نامکمله دی، که په دې باندې ته عبادت وغیره کې نو هغه نه کېږي، یعنې مونځ تا پرې وکړو نو مونځ ته ونه شو، ځکه چې ستا اودس صحیح نه دی نو بیا مونځ هم ستا بیا صحیح نه کېږي. نو لہذا موږ په دې نننۍ ویډیو کې نن تاسو ته د اودس متعلق یعنې څلور فرایض دي په اودس کې، او هغه به تاسو ته په تفصیل سره وایو چې د کوم ځای نه کوم ځای پورې اندامونه وینځل چې دا لازمي دي. نو زما عزتمندو ټول نه اول په اودس کې څلور فرایض دي. کم کم دي په ترتیب سره؟ اول دا دی چې ته اول مخ وینځي د خپل حدودو پورې، یعنې د دې بره ځای نه د دې ویښته چې کوم نه شروع کېږي، د دې ځای نه د دې ځای په لاګیره پکې داخله چې دا داسې ټول دا ته ووینځې. دا خو د مخ حدود شو، لکه موږ وایو چې مخ د خپلو حدودو پورې وینځل، یعنې کوم ځای پورې چې فرض دی هغه ټول وینځل مخه. بیا د هغې نه بعد لاسونه وینځل دي، د دې ځایونو نه واله تر دا څنګلو پورې، یعنې څنګلې پکې داخلي دي. که نه موږ سکول کې به وایل چې لاس د څنګلو پورې وینځل، یعنې څنګلې پکې داخلي دي. نو دا دویم فرض شو، یعنې یو مخ وینځل د خپلو حدودو پورې، دویم لاسونه د څنګلو پورې وینځل، او دریم نمبر د سر څلورم حصې مسح کول فرض دی، یعنې سر څلورمه حصه دا څلور ګوتې دا تا په سر دا لوند که داسې کېدې پرېښودو ستا مسح وشوه. د دې نه علاوه کومه چې سنت ده، یعنې فرض او سنت هر څه پکې راګیر شو، نو داسې ویښتو باندې لاسونه شاته بوځه او واپس راولوې، داسې غوږونو کې ګوته تاو کړه، نو دا پوره مسح صحیح مسح شوه، سنتو باندې عمل راغی. او فرض چې صرف د نو هغه څلور ګوتې تا په سر باندې لمدې داسې کېښودې نو ستا مسح وشوه. بیا د هغې نه بعد خپې وینځل دي، یعنې خپې وینځل دي خو د دې ګیټې پورې، ګیټې پکې نه دي، دغه پکې وینځل چې دا لازم دي او فرض دي. نو دا څلور فرایض دا په اودس کې دي. که یو انسان په دې کې په دې څیزونو کې دنه یو ویښته برابر هم یو ځای پوچ پاتې شو، د اودس چې دا نامکمل دی، اودس یې صحیح نه دی. نو لہذا موږ له دا څیزونه دا قسمه څیزونه پېژندل ضروري دي. یو خو دا چې دا په موږ باندې فرض دي، دویم دا چې موږ مسلمانان یو، که موږ نه څوک داسې قسمه سوالات وکړي نو لہذا موږ له بیا نه راځي، نو دا ډېره د افسوس خبره ده، ځکه چې موږ د خپل دین نه هم دا خبره یو. نو انشاءالله دا شانتي ویډیوګانې چې هغې کې به اسلامیک معلومات وي، هر قسم معلومات وي، د هغې به تاسو ته میلاوي کړي. نو د هغې دپاره زموږ چینل چې دا خامخا سبسکرایب کړئ، او ستاسو څه قسمه سوالات وي وغیره پوښتنه وي نو هغه تاسو موږ ته په کمنټ کې کولی شئ، د هغې به انشاءالله موږ په بله ویډیو کې تاسو ته بیا جوابات درکړو. جزاک الله.